د عمران خان سره زیاتې کېږي نو زه دې ته غلط ووایم. ښه ته ماته د یو سړی دا ووایي چېرې دا نواز شریف او دا خلک چې دا زموږ د عدالتونو لکه سرټیفاید غله نه دي. هغه بل ورور چې دی هغه اوس لکه په انګلستان کې او په انګلند کې چې دی غلط ثابت نه شو، هغه چې دی انټرپول پاکستان ته چې دی هغه مطلوب دی، ناروې ته چې دی هغه مطلوب دی په کرپشن او په نور داسې دغه کې ډاکو ماکو کې. اوس هغه سړی دی چې هغه په خپله پاکستان حکومت ته اف آی اے ته انټرپول ته چې دی مطلوب دی هغه نه راتلو. دی پی ډي ایم حکومت چې دی هغه یو لار ورکړه د هغه نه انټرپول هغه کم کیسونه چې هغه چې دلته کې راوښتو یا اف آی اے باندې کم کیسونه هغه ختم کړل، د هغې په متبادل چې د عمران خان دغه خلاف دا سړی چې دی مخې ته راوستو. بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو تاسو ته د خپل فیسبوک او د یوټیوب چینل د پاڼې نه چې دی یو ځل بیا مخامخ یم. نن به صرف په یو خبر باندې چې دی بحث کوو او خبر چې دی هغه د عمران خان کوم توشخانه کیس چې دی د هغه د ګړۍ کوم دغه چې دی او نوي کوم دغه چې پایې کې مخې ته راغلي دي او یو نوي کوم نجي ټي وي چینل چې دی په هغې باندې عمر فاروق نام یو سړی دی هغه چې دي الزامات لګولي دي په عمران خان باندې او هغه دعوه دا کوي چې یاره دا ګړۍ چې ده د فرهګوګي دا د عمران خان د ښځې بشرا بیګم چې ملګرې یادېږي او هغه وایي چې یاره هغې دغه د شهزاده اکبر په تلو باندې چې دي دا بما راخرڅه کړې ده. کتونکو دا ګړۍ چا خرڅه کړې ده؟ عمران خان په چا خرڅه کړې ده؟ عمران خان نه په چا خرڅه کړې ده؟ او بیا څنګه عمر فاروق ته تللې ده؟ بیا هغه راغلی دی په یو ټي وي چینل باندې ناست دی، د هغه نه څه سوالونه کېږي. دا ټوله قصه څه ده؟ موږ دې ته ځاړو، دې طرف ته ځم نه چېرې دا سره. خو زه په دې ټاپک باندې خبره کول غواړم چې د عمران خان تقریبا 4 کاله یا څه کم 4 کاله هغه حکومت وکړو او کوم پی ډي ایم حکومت چې دی او د هغه جماعتونه چې نن سبا حکمرانان دي، شهباز شریف صاحب د هغوی چې دی وزیر اعظم دی، هغو ته صرف او صرف یو د فرهګوګي چې د بشرا بیګم ملګرې ده د هغې باندې څه داسې دي چې هغه دغه کړی دی او هغې څه خورد برد کړي دي او هغه یو کیس په عمران خان پسې وتړلی شو، هغه هم چې دی تر اوسه پورې هغه چې دی دغه ثابت شو او په فرهګوګي باندې هېڅ قسمه داسې الزامات چې دی هغه ثابت نه شو چې هغه سره د هغې هغه کمې لینکونه چې دي د عمران خان سره یا د هغه د ښځې سره چې دي هغه دغه کېږي تړلی کېږي. بل طرف ته یو هېڅ هم دوی بیا نه موندل، نو صرف د توشخانه یو ګړۍ چې دا هغه دوی موندلې ده او دغه توشخانه چې ده چې د کوم د 30-35 کاله نه دا ډېر خواهمنوزو چې کوم د 80 کالو د پاکستان حکومت دی او مختلف وختونو کې په دې کې مختلف حکمرانان راغلي دي، سیاسي راغلي دي، فوجي راغلي دي، مختلف راغلي دي. هغوی چې دي هغوی د دغې توشخانې چې کوم ګفټونه د بهر ملکونو نه کوم چې سربراهان د مملکت دي هغوی ته میلاو شوي دي، هغه به نه وایو خو د دې تېر 30-35 کالو هغه خبره به کوو. پای کې زیاتره د مسلم لیګ نون خلک راغلي دي په حکومت کې، شریف فیملی چې کومه ده، ورسره چې دي زرداري فیملی چې دا هغه راغلې ده. دغې خلکو د دې توشخانې نه څومره چې دي ګفټونه، قیمتي ګاډي، قیمتي نور داسې سامان چې دي هغې اخیستي دي او هغوی هغه په کم قیمت اخیستي دي، هغې ته هېڅوک نه ګوري، په هغې باندې هېڅوک بحث نه کوي. د عمران خان خلاف دوی ته هېڅ میلاو نه شو چې ځي وایي چې ځي جوابازونه به راځي، دوی صرف دغه چاپېره وګرځي په عمران خان صرف توشخانه. اومه میاشت ده د دوی سره لټ پر لټ کړل، دوی د هر څه واړه دوی د هر څه دغه کړل. هغه خو پرېږدي عمران خان د هغه چې څومره وزیران دي دوی دا کرپټ دي، په هغوی باندې هم چېرته څه شی ثابت نه کړو. تر اوسه پورې د هغوی یو کس داسې دی چې هغې دوی په عدالت ته تللي دي او دوی پسې کیس جوړ کړی دی او هغه چېرته کې په هغه کیس کې چې دی هغه چېرته کې جیل ته تللی دی او د هغه خلاف څه کاروایي شوې ده. دې مقصد ته دې خبرې دا دی چې عمران خان
په دې تیر 3 کالو کې 4 کالو کې او د هغه ملګري چې کوم وزیران دي زه دا نه یم چې هغې کې به غلا چالې کړي، هغه به داسې څه پاک دامن وي. خو زه دا خبره کوم چې 7 میاشتې وشوې او صرف دوی په عمران خان باندې صرف توشخانې ته ځي او بیا راځي او بیا توشخانې ته ځي او په هغه باندې کله د پراګو کې هغه الزام لګي چې دا دي او کله ورته 100 کله بل څه الیکشن کمیشن چې دی هغه هم په توشخانه کې نه اهل کو او عدالت ته چې کله لاړو نو هغه وروره دا خو رسره اړوسه کیس دی نو او هغه چې دی هغوی صرف چې دی صرف د یو ټي نه ورځکه یو وخت لپاره چې دی نااهله دی. کله یو پی ډي ایم چې دی یو دغه جوړی د عمران خان خلاف، کله بله اوس چې دی توشخانه بیا ده. توشخانه نن چې دی په یو بل نوي شکل کې پیش کړه او هغه چې دی د بهر دوبۍ نه یو مبرور سړی چې هغه د پاکستان انټرپول ته چې دی هغه دغه مطلوب و، هغه چې دی ناب حکومت هلته کې دی یو پراټ کړی دی هغوی ته مطلوب دی او هغه چې دی هغه یو ډېر کرپټ انسان دی، هغه چې دی عمر فاروق هغه چې دی هغه دوی لانچ کړی دی، هغه چې دی په یو نجي ټي وي چینل باندې پی ډي ایم چې دی هغه مخې ته راوستی دی او هغه چې دی د عمران خان خلاف استعمال کو. خو عمران خان نن یو اعلان کړی دی چې د دغې عمر فاروق خلاف چې دی زه به په دوبۍ کې، په انګلینډ کې او په پاکستان په عدالتونو په دې 3 ملکونو کې به د ده خلاف زه کیس کوم چې ده چې کوم الزامات په ما لګولي دي دا منګړت دي، دا دروغ دي او دا چې دي غلط دي. اوس د عمران خان خلاف خو له دوی سره نور هېڅ نشته. زی او زی زه بیا خبره کوم چې دغه توشخانې له راځي. توشخانې کې خو چې دوی کوم دا تېر 10-15 کاله هغه ډېر اخواویه کالو ته نه ځو، دغه 10-15 کال حساب چې وکړو دوی به دا په 25% باندې به د دې توشخانې کم قیمتي شیزونه چې د هغې قیمت به ادا کو او دغه شیزونه بعضې شیزونه خو داسې هم دي چې هغې کې دوی د سره پیمنټ نه دی کړی، هغوی داسې بولي دي حساب کتاب یې د وشتنو ډېر قیمتي ګاډي هغه چې دي مبینه طور پر دوی هغه ځان ته استعمال لپاره دغه کړي دي. اوس عمران خان خو بیا هم د 25% نه دا 50% کو په 50% کې پیمنټ کړی دی او ښه باقاعده لیګل یو شی اخیستی دی او هغه شی چې دی خرڅ کړی دی. تحفه ده څوک یې چاله ورکړي په هغې کې که قانون دی چې یاره دا شی به خرڅېږي نه، دا شی به ممنوعي ممنوع خو په دې چې چېرې د پیسې نه یې ورکړی دی، پیمنټ نه یې کړی دی. یو شی دی ما یو ځای واخیستو هغه ملکیت دی د ګورمنټ ملکیت دی، خو ما واخیستو ما ته حواله شو زما پراپرټي ده نو زه به ځان خرڅوم که نه که په لایک مې اخیستی په 2 بیا خرڅوم. اوس که عمران خان دا شی د دوی په شان په 25% اخیستی خو بیا هم لا په 50% اخیستی دی. بهرحال د دوی سره د عمران خان خلاف هیڅ قسمه دغه نشته او دغه یو سړی لانچ کړی دی. بیا هغه دغه چې دي د بیګانه په مختلفو نور نیوز چینل چې دي په هغې باندې هم مخې ته راځي، په سوشل میډیا باندې وي او لوی طوفان خو چې کله هم د پي ټي آی دغه دي سوشل میډیا د هغې د هغه شیزونه میزونه لینکونه راواخېستل نو هغه غریب پخپله مفرور دی. هغه چې دی انټرپول پاکستان ته چې دی هغه مطلوب دی، ناروې ته چې دی هغه مطلوب دی په کرپشن او په نور داسې دغه کې ډاکو ماکو کې. اوس هغه سړی دی چې هغه په خپله پاکستان حکومت ته اف آی ای ته انټرپول ته چې دی مطلوب دی هغه نه راتلو، خو دوی پی ډي ایم حکومت چې دی هغه له یو لار ورکړه د هغه نه انټرپول هغه کم کیسونه چې وو هغه چې دلته کې راوښتو یا اف آی ای باندې کم کیسونه هغه ختم کړل، د هغې په متبادل چې دی د عمران خان دغه خلاف دا سړی چې دی مخې ته راوستو. ما ته خلک وایي ته پی ټي آی والی هلکه وروره زه پی ټي آی وال نه یم، زه خو صحافي یم خو که زه صحافي یم نو د صحافت مقصد د صحافي دغه دا دی چې یاره ښه زه به غلطې ته ټیک او ټیک ته به غلطه لکه ویم بیا به زه صحافي یم. اوس د عمران خان باندې ګولۍ چې لیدلي نو دې ته زه غلط وویم، د عمران خان سره زیاتې کېږي نو زه دې ته غلط وویم. ښه ته ما ته د یو سړی دا ووایي چې یاره د نواز شریف او دا خلک چې دا زموږ د عدالتونو نه لکه سرټیفاید غله نه دي، هغه بل ډوري چې دی هغه اوس لکه په انګلستان کې او په انګلینډ کې چې دی غلط ثابت نه شو، دغو ته زه ټیک ویم. عمران خان وروره څه کړي نه دي، عمران خان دې ملک له عزت جوړ کړی دی، که بهر دنیا کې دی که دلته کې دی، دلته د غریب اواز چې دی هغه جوړ شوی و. سیادګاټ ته ګوره، لنګرخانو ته ګوره، ته د هغې نه علاوه کوم چې دي پناهګاهو ته ګوره، په صوبه خیبر پښتونخوا کې ایجوکیشن کارت ته ګوره، د هغې نه علاوه راشن کارت ته ګوره، مختلف احساس پروګرام دنیا یې مني. بیرټي پورې دې ټوله دنیا خاندل چې یاره بیرټي دغه نه هغه د دنیا له ټول نه
دنیا چې دا هغه لکه دغه ګرځي چې یاره دا کامیاب دغه دی. وروره زه د عمران خان ملګری نه یم، خو زه د دې د هغه د هغه کوم کارونه چې کړي دې خلکو په ماضي کې زه دا هم یو خبره کوم. زمونږ دلته کې امیر مقام صاحب زمونږ د ملکن ډیویژن خبره کوم، موږ له په تانه کې ګریډ جوړ کړی دی، زه یې اپریشیټ کوم او په هر ځای کې چې امیر مقام دا غټ اچیومنټ دی زمونږ د ملکن ډیویژن. دې نه هټ کر هغه چې دی د 12 انچ پایپ لاین د ګیس د دې ملکن ډیویژن لپاره خصوصي هغه فنډ درکړی او دا ډېر یو غټ اچیومنټ دی، زه هم یې اپریشیټ کوم. کله چې زه به لاهور ته تلم او اسلام آباد دې موټروې ته به ختم، نو د اسلام آباد او لاهور موټروې چې وه دا جوړه کړې چا وه؟ دا جوړه کړې پېښور او اسلام آباد موټروې دا جوړه کړې مشرف وه. ما به د مشرف دغه کو چېرې دا یو ښه اچیومنټ دی. د هغې نه اخوا چې دی د اسلام آباد لاهور موټروې چې دی د نواز شریف جوړه کړې، ما په هر ځای کې دی ویلي چېرې دا ښه اچیومنټ دی. اوس په دې ځای کې اوس هغه غله دي، هغه چې دي عدالتونه یې ثابتوي، څوک د دې ځای عدالتونه دي، څوک د هغه ځای عدالتونه دي. عمران خان ته چې په دا باندې د روسه پورې دومره کیسونه دي جوړ کړل، یو یې شیشې ثابته کړه، اوس یې راځي او دغه توشخانې ده. ورور زه د پي ټي آی دغه نه یم، خو زه به حق ته حق ویم، ښې ته به ښه او بد ته بد ویم. که په دې ماته څوک وایي چې ته پي ټي آی والې جو ویلي راته، او که څوک پې خفه جو خفه دي، که خوشحالې خوشحالې. کتونکو دا د دې وخت یو اهم خبر او تازه ترین او دغه ما چې په دې ستاسو سره څه خبرې وکړم، اوس نه اجازه غواړم دا ناکامه